دا ترکیب دی ترکیب اسنادیم نوی لکه بالبکا دا یو مرکب دی د اسمینونا او د بال اضافت بک ته نه ده شوی نه په مابین د بالبکا کې ترکیب اسنادی دی نو دا غیر منصرف شلو ځکه چې یو پکې علمیت دی او بل پکې ترکیب دی یو پکې علمیت دی بل پکې ترکیب دی بالبک مشهور خار دی په شام کې فعبد الله منصرف د قیودات فائدہ بیانوي چې ما درته ویلو چې هغه مرکب به عالمي لیکن مرکب اضافي به نه وي نو عبدالله ته ووتو منم چې عبدالله مرکب دی د کلمتینو نه لیکن ترکیب پکې ترکیب اضافي دی ترکیب پکې ترکیب نو دا منصرف شلو ومادی کرب غیر منصرف مادی کرب دا چې کوم نو غیر منصرف دی ځکه مادی بیله کلمه ده او کربا دا بیله کلمه ده او د دواړو کلمتینو کې ترکیب اضافي نشته او ترکیب اسنادیم پکې نشته نو دا غیر منصرف شلو وشاب قرناها مبنی شاب قرناها دا چې کوم نو مبنی ده ځکه چې دا ترکیب اسنادی باندې مشتمل ده شاب قرناها سپین شولې دواړه کون سیداغه خزي یو خزوا نو دا غي غریبي دا دواړه قرنین دا سپین شیو نو هغې ته خلکو نوم بیا شاب قرناها کې خودو هغه به نوم شاب قرناها جات شاب قرناها طالبان هم ډېر زورور دي که نه په دې دیوبند کې یو طالب و د پبو او د انارکلۍ کې دوکانو چې اوس ژوندی دی او که نه نو خپل نوم یې بیلو دلته قاري طیب صاحب دارالعلوم حقانیه ته راغلو نو هغه به یې خدمت کولو هغه دیوبند کې چې و نو چې کوم کمره کې به چای پخې شو دی چای خو ډېر تیز بوی وي نو د کمرې ته به د چای بو راغی ورغی به السلام علیکم هلکه راله چای وسکه دی خو تللی به یاره څکلي مې دي خو د تاسو سره هم یو پیاله وسکمه نو تاسو سره به م شرکت وکړم تاسو سره به م شرکت وکړم نو طالبان ډېر روان دي شرکت خان نه مې پکې شرکت خان راغلی هغه ډېر غوسه کېدو په دې باندې ځکه هغه به وي چېره د خیر د تاسو سره هم شریک شم نو نوم یې شرکت خان شو طالبان خپل کوتک ته نوم کېدي هلکه دا کوتک دا کار تمام دی نو سړي ته چوټت ورکړي کار یې تمام وي یو وایي ما د کوتک نوم پابه نه سي چې ګودار وکړي سړی بیا پاسېدی نه شي نو پوره دوه نومونه ورته کېدي نو شابه قرناها د هغې ښځې بیا نوم شلو ځکه د هغې کونسۍ سپینې شوي وې نو شابه قرناها د مدینه منوره کې یو سړی و امیر علي قریشي نوم یې اوس افریقه کې ډېر پاک سړی دی اکثر روزې مطهرې ته به ناست و دارالعلوم حقانیه ته هم راغلی بوډا سړی دی دا دلته اجتماع ته هم راغلی و بوډا سړی دی هغه ډېر استغفر الله ډېر وایي ډېر چې څه خبره وکړې استغفر الله پړو د هغو نوم بیا استغفر الله شو استغفر الله باندې باقاعده مشهور استغفر الله باندې ما خیال د 85 کالو دی اوس افریقا کې یو واده کړی دی ما ورسره ملاقات وکړو ډېره خوشحاله ده رانه ښه ده بوډا سړی دی خو ډېر طاقتور دی رانه ډېره خوشحاله بیا چې چېرته نه راسره دی بهرحال هغه ته خلک استغفر الله وایي استغفر الله نو د هغه نوم وګرځو لیکن مرکب بنایي دی ځکه چې کم جمله په اسناد باندې مشتمل وي نو هغه مبني وي نو دلته ته ویو شابه قرناها مبني اگر کدا مرکب دی د فعل او د اسم نه شابه فعل شابه یشیب معنا بوډا کېدل حدیث کې راځي یشیب ابن آدم ويشب فيه خصلتان سړی بوډا کېږي لیکن دوه خویونه پکې ځوانېږي الحرص وطول العمل یو حرص او ډېر یو لوی لوی امیدونه تاسو نه ورته رب کې ویلو تاشتکین د 300 کالو او یو ځمکه بیا د 300 کالو دپاره په اجاره باندې اخیستې وه یو سړي وي ملک الموت مړ دی وی ولې دې تاشتکین ګوره ځمکه د 300 کالو دپاره و د 300 کالو نو انسان چې بوډا شي دی بیا ډېر لوی لوی امیدونه لري چې دا به کوم او دا به کوم نو علا کل حال شابه قرناها مبني دی ځکه چې دی مشتمل دی په ترکیب اسنادي باندې دا خبره ختمه شوه دا خبره ختمه شوه لیکن دلته اعتراض دی چې مصنف ته پکار وه ولا اسناد او ولا صوت ولا تعداد هم ویلې وې چې هغه د مرکب صوتي نه وي لکه سیبویه نفتویه اسحاق ابن راهویه سیبویه بل او هی ورسره دا د صوت ولګېده یو سړي ته چې عرب آواز کوي سیبویه نفتویه راهویه
دا مرکب دی د اسم او د صوت نه، یا هغه د مرکب تعدادي نه وي لکه احد عشره، احد بل و عشره بل، ثلاثه عشره موږ نه وایو یا اولس یعنی یو اولس، دا یولس د یولس نه دولس یعنی دولس، دیارلس یعنی دریولس، سوارلس یعنی څلورولس، نو دا د عددینو نه مرکب دی او حالانکه هغه مبني دی. نه پکار داوا چې مصنف د ولا اسناد نه ویلې وی ولا صوت ولا تعداد، چې هغه د مرکب صوتیم نه وي او تعدادیم نه وي، دی ولې نه وي؟ نو علماء لیکي چونکه مرکب صوتی رستو مبنیاتو کې را روان دی او مرکب تعدادیم رستو را روان دی، نو اکتفاء بما سیاتی دا غي قید دلته نه لګولو، اکتفاء بما سیاتی یو خبره چې را دی نو دلته درته ذکر نه کړي لکه اسم را روانه ده. نو على كل حال اما الترکیب بل د موانع د صرفنا اگر ترکیب د ترکیب په لغت کې مرکب کردن ته وایي، په اصطلاح کې جعل الکلمتين کلمه واحده، جعل الکلمتين من غیر جزئیه الحرف، من غیر نو النجم او بصریون ته وته النجم اگر کده دو کلمو نه جوړ دی لیکن یو کلمه به حرف ده، بصریون کې یو کلمه حرف ته چاہیے د نسبت ته. فشرطه پس شرط ترکیب په تاثیر د ما صرف کی مرکبات خو په زرګونو دي لیکن کم مرکب چې د غیر منصرف د پر اثر ګرځي هغه دا د یکون علما، ځکه چې ترکیب عارضی ده په افراد باندې، ترکیب والعوارض فی معرض الزوال، عوارض په معرض د زوال کې دي، نو د علمیت ته وجه به دا ترکیب چې کوم نه په کلمه کې کلک شي ځکه چې علام د تغییر نه بقدر الامکان محفوظ دي چې دا د علمی لیکن بلا اضافت مرکب اضافی دی نه وي، ځکه چې اضافت یو اسم غیر منصرف کوي، نو څنګه به د هغې دپاره شرط شي لکه مررت باحمدکم، تاسو ته به راشي که خیر دی تو نحو کې د کافي عبارت دی وجمیع الباب ینجر باللام والاضافه، وجمیع الباب ینجر باللام والاضافه، ځکه چې اضافت د خواص معظمو مکبرو د اسم نه دی، نو دی جانب د اسمیت قوي کوي او اصل په اسماو کې انصراف دی. یادوي او خبرې ګوره یادوي دی دا تو نحو طالبانی، دا تو نحو طالب کافر مولای بیا پورا مولایان به چپ کل پخوا به په جنازه کې اسخات تقسیمېدو، نو دا تو نحو طالب به پاسېدو او ټول خو به اخونان و هغوی خو به سبق نه وویلی، دایرې ته به ناستو اسخات په تقسیمونو، دا تو نحو طالب بلا پرتوګ هم نه وچولی. په مولایانو مې یو سوال دی دا مسله څنګه ده؟ چا ته به جواب ورته خو به ټول اخونانو. اطارف ملخ الاخون من ماهو ثلاث قندولات، چا سره درې دغه وي فی احدها ساگات وفي الثانیة پیتات وفي الثالث مختلفات ويدور في السكك خصوص کی گردی ويقول لكل امرأة خرورك ومورك وطرورك ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك. پټول جماعت قبضه دي کوړي کوسم ډیر خونان دي، حالانکه یو جماعت کې لس طالبان دي راکې دي شي لیکن خون ظالم نه پریدي، د کلی روټي جمع کوي او به په میخ والا باندې خرڅي او پیسې جمع کوي او ټکه سبق نه وای دي ته وای اخون. الاخون من معه ثلاث قندولات في احدها ساگات وفي الثانية پیتات وفي الثالثة مختلفات ويدور في السكك ويقول لكل امرأة خرورك وسوك خوري وسوك موري وسوك تروري ولا يخرج من المسجد الا بضرب الكوتك. وعلى كل حال جانب د اسمیت په اضافت سره قوي کېږي، نو پکار ده چې ترکیب اضافي دې نه وي او توصیفي ذکر نه کو، ځکه چې اضافي او توصیفي یو شی دی. لکه په ترکیب اضافي کې مضاف الیه قیدي، د مضاف نه په ترکیب توصیفي کې صفت قیدي د پاره د موصوف، ولا اسناد او ترکیب اسنادي دې پکې نه وي، ځکه چې اعلام مشتمله علی الاسناد هذا قبیله د مبنیات ندی. فعبد الله منصرف، دا عبد الله کلمه منصرف شو ځکه چې دا مرکب اضافي ده، ومادی کرب غیر منصرف ځکه چې دا ترکیب اضافي نه ده. وشاب قرناها مبنی او شاب قرناها مبنی ده ځکه چې دا مشتمل ده په ترکیب اسنادی باندې. دا د یو خدي نوم طالبانو کې خو یو خلا وزوانه ولیکن کون سی
هغه سپینې شوي وي قرنین دې زلفو ته وي دې ته وایي قرنین ذوالقرنین ته ولې ذوالقرنین وایي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا سو کوئی دا دلته دوه واړه کورونو قرنین یو ځکه ورته به پټ ساتل پټکې به په پټ داسې راښکلی او سو کوئی چې نه قرن دو زمانو ته وایي 200 کال عمر لرلو سو کوئی دا دوه جنډې وي صاحب د معجزې او سو کوئی د پیغمبرو دره به جنگ کولو جنډه به ته توره تیاره بشوه د شپې به یو جنډه جنگ به کوله ته کسبینه بشوه ځکه ورته بلا اقوال دي پکې نو قرن دی جانب ته وایي دغې زلفو ته شاب قرناها د هغې دواړه کونسۍ سپینې شو شاب یشیبو د ضربه یضربونه دی په معنا د بوډا کېدو سره شب یشب مضاف ثلاثي دی په معنا د ځوانېدو سره شب الفلانو پلانکې شاب شو شاب ځوان ته وایي او شیب بوډا ته وایي وشاب قرنها سپینې شوې د هغې دواړه کونسۍ مبنیون دا چې کوم دی نو مبني دی اعتراض کېږي چې د ولا اسناد نفس ولا صوت ولا تعداد مې ویلو چې هغه د مرکب صوتي نه وي لکه سیبه وې لکه نفته وې او مرکب تعدادي دې نه لکه 11 څه جواب دی چې دا دواړه خبرې رسو مبني کې راځي نو دلته ذکر نه که اکتفاء بما سیأتي اکتفاء یو خبره چې رسو راځي هلته پرېښوده ټولې خبرې خو سړی یو دی کې نه کوي څه خبرې پرېښودل پکاري مونږه مې رایتو نحوه کې ډېرې خبرې نه کوو ډېرې خبرې کافیې ته پرېږدو ډېرې خبرې کافیې کې دلته پوره باس دی نو هر دی کې ټولې خبرې کول نه پکار بیا د کافي وینا مطلب څه دی د دې وجې نه مرکب صوتي او تعدادي رستو مبنیاتو کې را روانو نو دلته کې ذکر نه کو اکتفاء بما سیأتي بس